ایمان پلورونکي درېیمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو زموږ او تاسو قصه تر دې ځای رسیدلې ولا چې ناجی د جشن جوړولو لپاره سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ته بلنه ورکړې و، خو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د مصروفیتونو له امله دغه بلنه منلې نه و. د شپې مهال ناجی له خپل دوه تنو باوري قومندانانو سره ناست و. شراب یې څښل، دوه نڅاګرې نجونې له ورو ورو موسیقۍ سره په مستۍ وې او د پاړوګرانو په څېر یې جادو کوونکې ګډا کوله. د هغوی په پښو کې کونګروګان وو، د هغو په بدنونو یوازې همدومره جامې وې چې یوازې ستر یې پټ و. په نڅا کې یې د نشې عمره اغېز و. څوکیدار دننه راغی او ناجي ته یې په غوږ کې څه وویل. ناجي به چې کله د شرابو او نڅا په نشه کې ډوب شو، چا یې په نشه کې د خلل جرأت کولی نه شو. یوازې څوکیدار ته معلومه وه چې هغه کوم ضروري کارونه دي چې د هغه له امله یې ناجي ته د نڅا او شرابو له محفل نه پاڅېدلی شي، او که نه څوکیدار هم دننه ورتګ جرأت نه کاوه. د هغه د خبرې له اورېدو سره ناجي بیرون ووت او څوکیدار هغه بلې کوټې ته بوت. هلته سوډانی لباس پر تن د پاخه عمر سړی ناست و. له هغه سره یوه تنکۍ ښکلې پیغله وه چې ناجي ولید پورته شو. ناجي چې د هغې مخ، قد او قامت او زړه راښکل ولیدل، وښورېده. هغه د ښځو ښکاري و. هغه ښځې یوازې د خپلې عایشې لپاره نه کارولې، له هغوی نه نور کارونه هم اخیستل. په هغو کارونو کې یو دا هم وو چې په دغو ښکلیو نازنین نجونو به یې لوی لوی افسران په خپل لاس کې ساتل، او بل کار یې دا هم وو چې دغه نجونې به یې د امیرانو او وزیرانو د تورن کولو لپاره کارولې، او جاسوسي هم پرې کوله. لکه څنګه چې قصاب څاروی وګوري اټکل کوي چې دومره غوښه لري، دغسې به چې کله ناجي کومه نجلۍ ولیده اټکل به یې کاوه چې د کوم کار لپاره موزونه ده. د نجونو سوداګر وو او غلام پلورونکي به زیاتره ناجي ته دغسې معلومه راوړل. دغه سړی هم له دغسې سوداګرو له جملې څخه ښکارېده. د نجلۍ په باب یې ورته وویل چې تجربه کاره ده، نڅا هم کولی شي او ډبرې هم د ژبې پر خوږو زهرو اوبه کولی شي. ناجي له هغې سره اوږده مرکه وکړه. هغه پر دغه فن پوهېده. د خپل فن او هنر سره سم یې له نجلۍ نه امتحان واخیست، او هغه دا نظر ورکړ چې د کوم کار لپاره یې بله نجلۍ تیاروله. تر لږ څه تمرین وروسته دغه نجلۍ موزونه کېدای شي. د پیرودلو پرېکړه یې وشوه. سوداګر قیمت واخیست، ولاړ. ناجي نجلۍ له ځانه سره هغه کوټې ته بوتله چیرې چې د هغه دوه نورو ملګریو د نجونو په نڅا او شرابو ساتیری کول. هغه نجلۍ ته د نڅا کولو وویل. نجلۍ چې کله چپن وایسته او دوه ځلې خپل بدن وښوراوه، ناجي او د هغه ملګري حیران پاتې شول. د لومړیو دوه نڅاګرو نجونو رنګونه ژیړ شول. د دغه نوې نجلۍ په وړاندې د هغوی قدر او قیمت کم شوی و. ورونو، دا د هغه وخت د مسلمانانو د امیرانو حال و، لکه څنګه چې نن تاسې په ډیرو ښارونو کې وینئ، او د ډیرو اسلامي هیوادونو همدا حال ده چې د اسلام له لارې منحرف او په غلطو لارو روان دي، او د خپلو خواهشاتو تابع دي. ناجي پر همدغه مهال مجلس پای ته ورساوه او همدا نجلۍ له ځانه سره کېنوله. نور یې رخصت کړل. له نجلۍ نه یې د نامه پوښتنه وکړه. هغې خپل نوم زکویې وښوده. ناجي ورته وویل، زکویې، ستا دلته راوستونکي ویلي وو چې ته ډبرې اوبه کولی شې. زه غواړم ستا دا کمال په سترګو وګورم. زکویې پوښتنه وکړه، هغه تیږه څوک دی؟ ناجي ورته وویل،
د مصر نوی امیر او ستر قوماندان صلاح الدین ایوبی زکوی وویل زما هم دا فکر و چې هغه به سلطان صلاح الدین ایوبی وي ځکه چې هغه ستاسو په وړاندې لوی غر دی. ناجی وویل که تا هغه ویلي کړ نو د هغه د وزن په اندازه طلا به دې قدمونو کې کېدم. زکوی وویل هغه خو به شراب څښي. ناجی جواب ورکړ نه، له شرابو، ښځو، نڅا، سندرو او تفریح نه دومره کرکه کوي لکه هر مسلمان چې له خنزیر غوښې نه کوي. زکوی وویل ما اوریدلی و چې له تاسې سره د نجونو داسې جادو دی چې د نیل اوبو بندولی شي. آیا هغه جادوی بیکاره شوی؟ ناجی وویل ما لا تر اوسه ازمیلی نه دی، دا کار ته کولی شي. زه به تاته د سلطان صلاح الدین ایوبي د کړو وړو په هکله ډېر څه ووایم. زکوی وپوښتل تاسې هغه ته زهر ورکول غواړئ؟ ناجی وویل اوس نه، زما له هغه سره هیڅ دښمني نشته. زه اوس یوازې همدومره غواړم چې هغه یو ځل ستا په څېر د ښکلې زلفو په جال کې ونښلي، بیا به یې له ځانه سره کېنوم، شراب به پرې څښم. که د هغه وژل مې مقصد وای نو ما دا کار د حشیشانو په وسیله په اسانۍ سره کولی شو. زکوی وویل یعنې تاسې له هغه سره دښمني نه دوستي کول غواړئ؟ د دومره برجسته جملې په اورېدلو ناجي څو شېبې نجلۍ ته وکتل. هغه د ده د اټکل پر خلاف ډېره ذکي وه. ناجي یې پر ملایمو زلفو لاس کش کړ او ورته ویې زکوی هو، زه له هغه سره دوستي کول غواړم چې زه له هغه نه څه ډول کار اخیستل غواړم. ناجي تر لږ سوچ او فکر وروسته وویل خو زه تا ته دا خبره کول هم ضروري ګڼم چې یو جادو د سلطان صلاح الدین ایوبي په لاس کې هم شته. که ستا پر ښکلا او ناز نخرو د هغه جادو اثر وکړ نو زه به د ژوندۍ پرې نږدم. که له ما سره دې دوکه وکړه نو له یوې ورځې زیاته به ژوندۍ هم پاتې نشي. صلاح الدین ایوبي تا له مرګه بچولی نشي. ستا ژوند او مرګ زما په لاس کې دی. ته ما ته دوکه راکولی نشي. په دې خاطر ما له تا سره ازادي خبرې وکړې، او کنه زما د رتبې او حیثیت په پرتله سړی له یوې بدکار نجلۍ سره په لومړي سر کې داسې خبرې نه کوي. زکوی وویل دا به راتلونکي مهال څرګنده کړي چې څوک چاته دوکه ورکوي. ما ته دا ووایي چې زه به صلاح الدین ایوبي ته څنګه ورسېږم. ناجي وویل زه هغه یو جشن ته رابلل غواړم، د شپې هغه له ځان سره مېلمه کوم او تا د هغه د خوب ځای ته ورولم. ما ته د همدې هدف لپاره رابللی، نور کارونه زه پخپله کوم. هغه شپه تېره شوه او بیا نور شپې پسې تېرې سوې. صلاح الدین ایوبي په اداري کارونو او د نوي پوځ په تیارولو کې دومره مصروف و چې د ناجي د دعوت منلو ته یې وخت ونه ایستلی شو. علي بن سفیان چې هغه ته د ناجي په باب کوم رپوټونه ورکړل پر هغې خفه شو. علي بن سفیان ته یې وویل نو د دې مقصد دا دی چې دا سړی تر صلیبیانو زیات خطرناک دی. علي بن سفیان وویل یو مار دی چې د مصر حکومت یې په خپل لستوڼي کې پالي. د ناجي د ورانکاریو تفصیل یې ورته ووایي چې هغه په ډول ډول لارو چارو ستر ستر شخصیتونه په خپلو لاسونو کې واخیستل او په ادارو کې یې خپله خوښه کوله. بیا یې وویل د کوم سوډاني پوځ چې هغه سرلښکر دی هغه زموږ پر ځای د ناجي پلوی دی. آیا تاسې د هغه د علاج په باب فکر کولی شئ؟ صلاح الدین ایوبي ځواب ورکړ یوازې فکر نه کوم، علاج مې پیل کړی دی. په مصر کې چې کوم ځوانان د پوځ په لیک کې شاملیږي دا زه په سوډاني پوځ کې ورګډوم. بیا به دا پوځ نه مصرایي وي او نه به سوډاني. د ناجي ځواک به خور ور او زموږ په پوځ کې جذب شي. ناجي به زه د هغه صحیح مقام ته راولم. زه دا هم په ډاډ سره ویلی شم چې هغه له صلیبیانو سره هم خبره جوړه کړې ده. تاسې اسلامي سلطنت په یو قوي او ځواکمن مرکز راټولول او پراختیا ورکول غواړئ، خو ناجي ستاسې خوب د لیونیو پر خوب بدلول غواړي. سلطان وویل ته په دې لړ کې څه کوې؟ علي بن سفیان ځواب ورکړ دا ما ته پرېږدئ، زه چې هر څه کوم هغه به تاسې ته په پرله پسې توګه وایم. تاسې ډاډه اوسئ، ما د هغه پر شاوخوا د جاسوسانو داسې دیوال درولی چې سترګې او غوږونه هم لري او دغه دیوال خوځنده هم دی. تاسې داسې وګڼئ چې ما هغه د خپلو څارګرو او جاسوسانو په کلا کې بندي کړی دی. د صلاح الدین ایوبي پر علي بن سفیان دومره باور و د پردې تر شا کارونو تفصیل ونه پوښتل. علي بن سفیان پوښتنه وکړه څرګنده شوې ده چې هغه تاسې جشن ته بلل غواړي،
که دا خبره صحیح وي نو د هغه بلنه هغه مهال ومنئ چې زه کله درته ووایم. صلاح الدین ایوبي پاڅېد، لاسونه یې شاته ونیول، روان شو. سوړ اسویلی یې وکړ، بیا ودرېد، ویې علي، ژوند او مرګ د الله جل جلاله په لاس کې دی. تر بې هدفه ژوندانو دا غوره نه ده چې سړی له پیدا کېدو سره مړ شي. کله کله مې په دماغ کې دا سوچ راشي چې ښایي هغه وګړي خوشبخته وي چې ملي احساس یې مړ شوی وي او د چا چې هیڅ کردار نه وي، په ډېرو مزو چړچو کې ژوند تیر کړی وي او په خپله نیټه ومري. علي بن سفیان وویل محترمه هغه ډېر بدبخته دی. صلاح الدین ایوبي وویل علي بن سفیانه هو، کله چې زه هغوی ته خوشبخته وایم همدا خبره معلومه نه ده چې څوک ماته په غوږ کې ووایي لکه تا چې وویلې. خو فکر کوم که مو په دې موړ کې د تاریخ مخ ونه ګرځاوه نو اسلامي ملت به ټوټې ټوټې شي او په شیلو، ځنګلونو او بیدیاو کې به ورک شي. د ملت خلافت خو اوس هم په 3 برخو ویشل شوی دی. امیر خپل سری دی، د صلیبیانو د لاسونو توکي دي. زه دا ویره هم احساسوم که مسلمانان ژوندي هم وي نو تل به د صلیبیانو مریان او لاسونو کې توکي وي. هغوی به پر دې خوښ وي چې ژوندي دي خو د یو ملت په حیث به مړه وي. علي لږ نقشې ته وګوره په نیمایي سلیزه کې زموږ د سلطنت نقشه څومره راټوله شوې ده. هغه چوپ شو، سر یې ټیټ او په ورو ورو یې قدمونه اخیستل. بیا ودرېد، سر یې راپورته کړ. علي بن سفیان ته یې وکتل، ویې ویل کله چې تباهي له دننه راپورته شي د هغې مخه نیول محال شي. که زموږ د خلافت او امارتونو همدا حال وي نو صلیبیانو ته به پر موږ باندې د حملې کولو اړتیا پیښه نه شي. هغه اور چې موږ پکې خپل ایمانونه، اعمال او خپل ملت سوځوو، دغه اور ته صلیبیان په ورو ورو تیل ورشیندي. د هغوی توطیه به موږ په خپلو کې جنګوي. زه ښایي خپل کار تر سره نه کړای شم، زه کېدای شي له صلیبیانو ماتې هم وخورم، خو زه د خپل قوم په نامه یو وصیت پرېښودل غواړم. هغه دا دی ورونو، ښه متوجه اوسئ، هغه دا دی چې هیڅ کله به پر نامسلمانو باور نه کوئ. که د هغوی پر خلاف جنګیږئ نو تر مرګه باید وجنګیږئ. له کوم نامسلمان سره هیڅ کله روغه جوړه او معاهده ونه کړئ، او که کوي نو دا فکر دی لومړی وکړي چې په مستقبل یعنی راتلونکي کې به اسلامي امت د الله جل جلاله د کتاب او نبوي سنتو په رڼا کې د ژوندانه شپې او ورځې تیرولی شي او که نه. ورونو، په دغه ځای کې یوې لنډې تبصرې ته اړتیا وینم. هغه دا ده چې لکه په هغه وخت کې چې د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په څیر د ستر مجاهد د نابودۍ لپاره ټول صلیبیان او ورسره غلام او چاپلوسه شهوت پرسته تش په نامه مسلمانان سره یو شوي وو، نن ورځ هم ښه متوجه اوسئ چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تپل شوي د صلیبیانو غلامان حلقه بګوش حاکمان هم د نننۍ زمانې د اسلام د خادمانو، مشرانو او کشرانو مجاهدینو د له منځه وړلو په هڅه کې وو او دي. خو لله الحمد اوس هم د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه لارویان او د اسلامي امت رښتینی مدافعین ژوندي دي او فعال دي، او د نوموړي ستر مجاهد وصیتونه یې عملي کړي او عملي کوي به، او د هغو سپېڅلو اهدافو لپاره یې سترې قربانۍ ورکړي دي او هم به یې ورکوي. خو بالمقابل غربي او صلیبي نړۍ یې له هر ډول مهماتو سره د الله جل جلاله په نصرت له سترې ماتې سره مخ کړي، او ان شاء الله تعالی د هغوی قربانۍ به یو وخت رنګ راوړي او په اسلامي خاورو به بیرته د ازادۍ بیرغ درول کیږي. خیر، علي بن سفیان وویل ستاسې له وینا ځینې څرګندېږي چې له خپل عزم ناهیلي شوي یاست. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل ناهیلی نه یم، جذباتي شوی یم. علي، زما د امر اړوندې څانګې ته ورسوه، په پوځ کې د نوي ځوانانو شاملول چټک کړئ او کوښښ وکړئ چې په پوځ کې داسې سړي ونیسئ چې په جنګ کې تجربه ولري. زموږ سره د دومره اوږدې تربیې وخت نشته. په پوځ کې د شاملېدونکو کسانو مسلماني حتمي شرط کړئ، او ته د ځان لپاره دا خبره په ذهن کې کېنوه چې د داسې مخبرانو یوه ډله جوړه کړې چې د دښمن سیمې ته ورشي،
اطلاعات هم راټول کړي او چریکي عملیات هم وکړای شي. دا به د سرتیرو ډله وي. هغوی ته ځانګړې روزنه ورکړه. په هغوی کې دا صفتونه پیدا کړه چې د اوښ په څیر تر ډیره تنده وزغملی شي. د هغوی نظرونه د بازانو په څیر تیز وي، د بېدیانۍ ګیدړې په څیر مکار وي، او پر دښمن د پړانګ په څیر د حملې کولو پوهه، زړورتوب او د قوت څښتنان وي. په هغوی کې د شرابو، افینو او نورو نشهیي شیانو عادت نه وي، او د ښځو لپاره د واورې په څیر ساړه وي. ورونو، هر مجاهد باید پورته صفات په خپل ځان کې حتمي کړي. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه علي بن سفیان ته وویل: د سفیان زویه، د نوي پوځ جوړول چټک کړي او یاد ساتئ چې زه د زیات شمېر لښکرو قائل نه یم. ما ته د جنګیالیو اړتیا ده، که څه هم شمېر یې لږ وي. په هغوی کې ملي احساس وي او زما پر هوډ وپوهېږي. د چا په زړه کې دا شک هم پیدا نشي چې د څه لپاره او د څه لپاره جنګیږي. په راتلونکو لسو ورځو کې به په زرونو سپاهیان د مصر د امارت په پوځ کې شامل کړای شول، او په دغه لسو ورځو کې ناجي زکویه پوره وروزله چې هغه صلاح الدین ایوبي په څه ډول لارو چارو د خپلې ښکلا او ناز نخرو په جال کې ونښلوي او د هغه شخصیت او کردار کمزوری کړای شي. د ناجي ملګرو او دوستانو چې زکویه ولیدله، نو هغوی له ډاره پرته وویل: که دغه نجلۍ د مصر فرعون لیدلی وای، د خدایي له دعوې به یې لاس اخیستی وای. د ناجي د جاسوسۍ خپل نظام و چې ډیر چټک او زړور هم و. هغه ته معلومه شوې وه چې علي بن سفیان د صلاح الدین ایوبي خصوصي مشاور دی او د عربو منل شوی استخباراتي مشر. هغه په علي بن سفیان پسې خپل جاسوسان کړي وو او د علي د وژنې توطیه هم جوړه کړې وه. ناجي زکویه د صلاح الدین ایوبي په جال د نښلولو لپاره تیاره کړې وه، خو هغه احساس نه کړای شول چې دغه مراکشي نجلۍ په خپله د هغه پر اعصابو هم سپره شوې ده. هغه یوازې په شکل او صورت زړه وړونکې نه وه، د هغې په خبرو کې داسې جادو و چې ناجي به ورسره کېناست، له هغې سره به یې همدا خبرې کولې او بس. له همدې امله ناجي د دونه څاګرو نجونو ځینې مخ اړولی و چې د هغې ډېرې خوښېدې. له 3-4 شپو راهیسې یې هغه نجونې خپلې کوټې ته رابللې نه وې. ناجي د سرو زرو هګۍ اچونکې چرګه وه چې د هغو نجونو له لاسه وتلی او د زکویې په غېږ کې یې هګۍ اچولې. هغوی له خپلې لارې نه د زکویې د لرې کولو فکرونه پیل کړل. بالاخره دې نتیجې ته رسېدلې وې چې زکویه ووژني، خو د هغې وژنه ممکنه نه ښکارېده، ځکه چې ناجي هغه ته کومه کوټه ورکړې وه، پر هغې یې 2 کسه څوکیداران ټاکلي وو. پر دې سربیره دغه 2 نجونې له اجازې پرته له خپل ځایه وتلی نه شوې. هغوی د حرم په زنانه خادمانو کې له یوې سره ملګرتیا کول پیل کړل. هغوی د دې په لاس زکویه ته زهر ورکول غوښتل. علي بن سفیان د صلاح الدین ایوبي د ساتونکو ټولی بدل کړ. دا ټول د مصر د پخواني نائب الحکومه باډیګارډانو. د هغوی پر ځای د نوي پوځ د ځوانانو یو ټولګی موظف کړ. دا د سرتیرو ټولی و چې په عسکري مسلک کې هم بې ساری و او د جذبې په لحاظ هم هر سپاهي په خپلواکۍ مین و. د ناجي دغه بدلون بیخي خوښ نه شو، خو د صلاح الدین ایوبي په وړاندې د دغه بدلون بې شانه ستاینه وکړه او له دې سره سره یې له هغه نه هیله وکړه چې بلنه یې ومني. صلاح الدین ایوبي جواب ورکړ چې په یوه یا نیمه ورځ کې به هغه ته ووایي چې کله د هغه بلنه منلی شي. د ناجي تر تللو وروسته صلاح الدین ایوبي له علي بن سفیان سره مشوره وکړه چې دعوت ته یې کله ورشي. علي مشوره ورکړه چې اوس که هر ورځ هم وغواړي بلنه یې منلی شي. په 2مه ورځ صلاح الدین ایوبي ناجي ته وویل چې هره شپه وي مېلمستیا ته یې ورتلی شي. د 3مې برخې پای.